سړو د پاره دا حکم دی چې د به ګیټې ښکاري چې مانځه کې ګیټې پټې وي د ده مونځ مکروه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د چا ګیټې پټه وه دی دغه لباس د جهنم په اور کې راکاږي دا وړوکې خبره تا ته ښکاري ښځې به چې کوم دی نو ګیټې پټې ساتي تر دې علما وایي د دې به تر دې پوندې پورې پنسوي نن په بازارونو کې وګوره د ښځو بازارونو ته تلل نشته چې بیا ځي داسې لباسونه اغوستي چې هغه لباس دا چولو نی هغه لباس نه وي وختي راته یو مشر وي یو سپینګیري سړي راته وی چې بازار ته لاړم ځان له مې کپړې اخیستې ما ورته ویل باباجي تا باندې څه زور و چې ته چې کوم دی نو په دې عمر بازار ته ځې مونږ ځوانان یو ستا په مقابله کې ستا د بچو په ځای یو مونږ هم سپینګیري یو خو لیکن ته خو زمونږ د پلار هم زولې یا د نیکه هم زولې ته ولې بازار ته ځې ما ته ویل بچې ډېر بد مې کړي وی د صدر په بازار کې ځان له مې جامې اخیستې او بابا وی دکاندار سره ولاړم جینکۍ راغې ښځې راغې هغې هم ځان له کپړې اخیستې وی دکاندار ته داسې د لاس اوچت کو چې دغه کپړې راواخله وی ما هغه سره سودا کوله خبرې مې کولې زه خبرې ته پرېنښم هغې وي ما ورته داسې وکته نو هغه جینۍ چې کوم دی نو ټوله ښکاره شوه وی داسې لباس یې اغوستی و وی ما له ډېر افسوس راغو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امت دې حال ته وګوره وی ما ورسره خبره کوله نو یا دکاندار ما ته غوسه شو چې ستا څه کار دی ما ویل زه ښار ازادوم ما هغې ته وی بچې دا تا څومره تاله راتلل نه دي په کار او بیا ته چې راغې نو دا دومره خراب لباس تا اغوستی دی هغې ما ته ویل باباجي زما دا لباس څه کې ته به ډېر څه ووینې خو که دې بازار کې یو 2 منټه ودرېدې ډېر څه به ووینې زما لباس څه کې څه به وکړي ډېر څه به ووینې دا حال دی د مسلمان عزت پاتې نشو او بعضې بې غیرتو دا خپله لور خور او ښځه په خپله چې کوم دی نو بازار ته راوستي او په خراب لباس کې ټوله دنیا ورته ګوري او دا بې غیرت او دله ورسره ګرځي راګرځي